ان لمدرکون اوس پس کېږي وې داسې وکړه چې دا کونټه او تعالی ما د کمال شی درکړی دی کنه دې وبولې اوس چې کونټه وبولې اوس هغه کې لارې جوړې 12 لارې 12 قومونه د یعقوب علیه السلام 12 بچی دا ار یو بچی دا قوم اولاد ځان له قوم 12 لارې شو ځکه 12 لارې دي چې پاسانه په تیر شي یو لار باندې به لږ ازدحام بډېږي ادا او اسانه بم پدی وي چې اعلان وو چې ار یو قوم پلان کې قوم په پلان 1 نمبر لار پلان کې قوم په 2 نمبر لار پلان کې قوم په 3 نمبر لار پلان کې قوم په 4 نمبر نو جګړه بم جوړ نه شي او تقسیم بشي او پاسانه به پوره دي دا نه چې د قومونو دښمنی وي یو بل سره او بیا هم الله جیبه دی دا اوبه خو اسم شفافي دي اوبه ته الله لکه شیشې کړه چې یو بل ویني چې اطمینان کوي حجري سنگ پورې وتل دغه فرعون را ورسېد فرعون خپل قوم د سوي چالاک خو دې حرامي کنه پالفلام ورامي قوم ته یو قتل او دا زما هیبت زما د وجه دریاب وشلې ده بني اسرائیل په تیر شو وی اسه خو دې خوا کوله نته جبرئیل علیہ السلام راغی د پړی نه ونیو فزور یې راخته او چې څنګه په دریاب را دن شو شپږ لکه فوج سره سو پلاټون ته جوړیږي اوس شپږ لکه فوج سره په دریاب راوړېده نو نیم لا سر ته نه دی رسېدلی چې موسی علیه السلام پورې وي دا کونټۍ د دریاب له یوسه چې کونټۍ دریاب له یوړله هغه دریاب چپې یو ځای شوې سره د شپږو لکو لښکر پروردګار غرق کړ بني اسرائیلو قتل وته انتم تنظرون قرآن شریف کې الله ستاسو مخکې یو د دشمن هلاکېدل بل چې ته ورته ګوره او ستا مخکې لاسې ټکوي دا بیا بله مسله ده چې خوشحاله شي او قرآن شریف کې الله فرمایي او چې کله دا زنکدن پې راغی دا مرګ د عذاب یې ولیده ای آمنتو بربي موسی و هارون زه خو د موسی او د هارون په رب ایمان مې دی فرشته ورته وي اوس چغې وې ایمان راوړی مخکې دې څه کولو نو خو د عذاب ولید دا غیب ایمان خو دې ختم شو او حضرت جبريل علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ته نبی علیہ السلام ته فرمای عرض وته کوي چې د الله رسول افسوس کاغه ټیم دی لیدي وی چې د کوم وخت کې دا چغې والي دی فرعون او هغه مونږ وللو وی د دریاب د میان نه مې تکه توره خټه راواغېسته په دا خوله کې مې ورته ورویشته الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیة دا بدن ولا الله راویسته دریاب ته د بدن ولا بار وغورځاو چې نه خدای عبرت شي دقه روس چې حضرت موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکو او دشمن داغه مخکې الله هلاک قدم دا شوري ول دریاب نه چې پورې وتل او سمخ کې لاړل یو لوی علاقه ده لوی دشت یو طرف ته بحر قلزم دی د کم نه چې دوی پورې وتل او بل طرف ته کوه تور دی کم کې چې د موسی علیہ السلام د الله سره ملاقات شوی او پیغمبري الله ورکړی و دا ډېره لویه صحرا ده او ډېره لویه علاقه ده وادي سینا ورته وایي په لاره ځي نو یو قوم په لاره راځي چې هغوی د بوتانو عبادت کوي قوم لګیا دی بوتانو ته سجدې کوي نو دی فورا موسی علیہ السلام ته ووی چې اجعل لنا الها مونږ لم یو خدای جوړ که لکه څنګه چې د دې خلکو خدای دی دی ړومبی نافرماني ده موسی علیہ السلام غصه شو ورته چې تاسو ګوره د جهالت خبرې کوئ تاسو ونه لیدل چې کومو خلکو د الله سره شرک کوو او د بوتانو عبادت به کوو هغه ستاسو مخکې الله هلاک کړل زمونږ خو فرعون سره چې روانه وه په بادشاه خو زمونږ روانه نه وه چې د هغه نه بادشاهي غوښته ګنې خو اوس به تلي وو د مصر حکومت به م سنبال کړی و که نه نه زمونږ هغه سره په جاګیر روانه و نه په بادشاه جګړه خو م په دغې وه چې هغه خلکو ته وی انا ربکم الاعلی الله سره یې ځان شریک کړی او قوم له بوتان ورکړي و قوم به د ده د بوتانو د ده د ډانچو عبادت کو جګړه خو زمونږ هغه سره په دغه څیز وه په هغه خو عذابونه د دغه کفر او د شرک د وجې نه رالل نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوئ او بوتان غواړئ شرک کوئ نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیہ السلام هغه وی چې تاسو خو قوم تجهلون د جهالت کارونه کوئ په کم څیز خو چې د ما فرعون سره جګړه وه خو همدا شی و تاسو عبرت وانه غشته فرعون باندې چې عذابونه رالل خو په دې وجه رالل فرعون چې الله هلاک که سره د قوم په دې وجه هلاک نو تاسو بیا مانه بوتان غواړئ
وی د دې چې څنګه خدایان دي چې موږ له خدایان جوړ کړ. توبه دا څنګه خلق کې تاسو ظالمانو. بهر کیف دغه میدان ته چې دی ورسېدل دی فوراً رجوع کوي چې اے موسی مونږ بدل تخروسو او سکو بس اغوندو بس او زمون کاروبار بسی مونږ بس کو ګوره د خوراک سکاک خبره مخکې نه شروع شو. حالانکه د دې اړو ضرورت نو ځان لکوي کار کروند کنه دا وایي چې یاره دا میدان دشته ده مونږ بدل ته ځان له زمینداری کو ځان له فصل وکړو نو دشت علاقه ده الله ته وایي په دې خلق په دې بارانی علاقو کې په دې غرونو کې چې کم ځای کې وبني کار کروند نه کوي صرف دومره ده چې الله نه سوال وکړه چې الله موږ له بارانو کې چې دا فصلونه مو زرغونېږي. نه 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 جي ډډې ووالې چې راشه ماموته بیا دې موته موسی علیہ السلام غوندې عظیم القدر پیغمبر مون چې الله ته سوی منی ډډې به وو تیاره بغواړو تیار خوارم موږ له خوراک بندوبست. حضرت موسی علیہ السلام رحم پر قوم ډیر زیاتو ولې چې انتهایی ظلم فرعون دی خلکو سره کړی دی. خیر دی که دوی لږ ګډې وډې مووی او دوی ناز و ادام کوي او دوی لږونې نخریم کوي برداشت به کوو سختۍ ډېرې زیاتې تېرې کړې دي ډېره ښه ده. قرآن حکیم کې الله وایي اذ استسقى موسی لقومه قوم له اوبو غوښتې فقل نضرب بعصاک الحجر یو کاڼې ورسره وي دا په دې کونټۍ ووهه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا چې هغه کونټۍ باندې کاڼي له غزار ورکړه 12 چینې ترې روانې شوې. 12 کې څه حکمت و قومونه 12 دي. الله ته پته وه چې سبا که دا 12 نه او کمی جګړې به کوي ځکه قومونه یې د هر قوم د بل قوم سره خامخا په زړه کې څه ناڅه لانجه وي. راشه 12 چینې به شي او 12 نهرونه به شي هر قوم به خپل نهر استعمالوي بل سره جګړه به نه کوي. قد علم كل اناس مشربهم الله وی هر یو ته لاره جدا کړه چې دا نهر ستا شو دا بل نهر د فلان کی قوم دا بل د فلان کی قوم دا بل د فلان کی قوم چې یو بل سره مجګړی ني خو به خوش وي. ډوډۍ سره بس کو جی دا چې شی مونږ له الله نه غواړه چې بډړې موالی یو تیار راځي ډېره خبره ده بالکل به هم داسې کو تیار به راځي. سهار وخت چې به پاسېدل نو هغې کې بوټي دا واړه واړه په دې ځنګل کې په دې صحرا کې بوټي و هغې پورې به لکه د پلوسه کې دا چیړ نه وي دقسې به د هوا نه د اسمان نه لکه د پاغوندو په شانتې هغه بوټي د سپینو مومو د سپینو خوراکونو ډکو. دی چې به پاسېدل د اونې نه به هغه جوله را وتوږله هغه به خوږم وه طاقتمنه بم وه لذت او خوند بم پکې ډېر و ترنجبین ورته وي ترنجبین. وانزلنا علیکم المن والسلوى الله وی ما در باندې ترنجبین نازل بهترین خوراک او چې الله د طرف نه نیغ په نیغه کم خوراک راځي د هغې خوند به څومره وي فایده به پکې څومره وي. د دنیا خوراکونه چې موږ په کارخانو کې جوړو فایده شته ضرر یې څومره ډېر دی او دا د الله کارخانه کې جوړېږي چې الله کم خوراک جوړوي فایده به څومره وي او هغې کې به د انسان دپاره خوند او لذت به څومره وي. بس هر سار به پاسېدل او په دې اونو به د پرخې په شانتې یو پوناله کېدله او دکه د جولې په شانتې به اونې پورې نښتې وه دی به هغه راشکول او په هغې ګزرې اوقات او مړزان به راتلل. دونه به مړزان زیات و چې معمولي غوندې به یې پې څادر ور واچو نو بلا مړزان به یې لاس لاندې راغلل هغه به حلال کړل او اور به بله ور وتول به خوړل به. انزلنا علیکم المن والسلوى قرآن شریف کې الله وی ترنجبین او مړزم نه دی زمونږ د خلق ورته مړز وی. کتاب کې سلوى جدا معنا لیکي او چې کم نقشه زمونږ د لغت کتابونه ذکر کوي نو هغه سیسی ورته وی. سلوى مړز ته نه وي مړز راکوټه شی دی مړز کې غوښه هم کمی سیسی ورته وي په د افغانستان کې او دارنګې په دې غرونو علاقو کې وي لکه د کمترې عمره غټ وجود لري غوښې اعلی مزیداري غوښه پکې ډېرئ هغه سیسی او ترنجبین دی خوراکو او ورته غوښه به یې خوړه او بېغمه یې ډډې والې وې. خوشحالي ده صاحب د نور به څنګه چل کوو دا نور دی را باندې د بره نه دا خو
دا خبره د اکبر باچا لټان دي دام نه کوي چې نور دی نو دی کې اوس د پیغمبر سری په کار دی چې بوټي او لرګي مرګي برابر کو ځان له کوټه شپول جوړ کو یا ځان له خټه لوټه وکړو ځان له کوټه جوړ کو نه مونته دا چې دراشه خدا سي پیغمبر الله را کړل چې پاغه الله مهربان او موږ سره د الله مینه د موقع په موقع چې سغوړ وغیرہ کوي نو هغه دا درخواستم کوي حالانکه رونو د پیغمبر تعلق نه د ډوړې سره دی د پیغمبر تعلق نه د اوبو سره دی او د پیغمبر تعلق نه د کوټه او د مکان سره دی او نه ستاره جامع سره دی هغه برته دین خی باقی کار خو به تخپل کې دی وی راشه دار ثبت غواړو ډیر خد موسی علی السلام الله تعالی کوي بیغم او صدا سے جون بدیل زور کم چې نه به د پکی ضرورت او نه د ببوزي نه به د کوټه ضرورت او نه به د شپول ضرورت خمدیدار اوریاز براله تر سوچ بنور او یو ځای بنور په دوی باندې به اوریاز وسورې به مخامخ بل ځنور لګیده یخ یخ خشتخ کله کله هواګانې به هغه پر پاسه چلیدل نور څه غواړي جی جامع سره بسنګ کو د جامو بس بندوبسي مونږ بدل له جامع جوړو او دا خو ګران کار دی او سنه به جوړو کم خو بزو یره دا مسله بم د حل کو اس پروا نشتا جامع به منخره نیګیزا دغه جامع به نه به انزلو ته ضرورت وي او نه به اسری کولو ته ضرورت وي لکه د زمانه کې خلک کوي او نه به خټ کوانی ته ضرورت ته نه د واشنګ ماشین تاجسته نه رسوباله او تختې تاجسته ټول عمر جامع غوند خیرنیږي بم نه صفا ستره به بوی بم نه کوي نو ګوره دینه سم معلومه شو چې جامع نه خیرنیږي خو وجود بم نه خیرنیږي کنه چې وجود خیرن شو جامع خیرنیږي وجود خاچونو جامع سقا کیږي وجود بین کوي جامع به بوی کوي دا پکې مراله وجود بدم پاکي صفا ستره او جامع بدم پاکي نور څه غواړي کنه نه بس الله بس د خوراک تنظیم مو شو د اوبو تنظیم مو شو د جامع تنظیم مو شو د سور تنظیم مو شو د ګرمه او د یخنه تنظیم مو شو نور څه غواړي نه خنوز د الله لګو منه چې الله دلا دا نعمتونه در باندې پروردگار وکړل دومره نعمتونه په مقدس مکه په بل قوم نشتا کم چې په دغه زمانه کې په بنی اسرائیل او د موسی علی السلام په قوم چې دشمن یې د غرق داغه نه اخلاص کړي داغه د ظلمونو نه بچ کړي او کولو میدان کې رهایش درک او پروردگار د خوراک او بو جامه سور یخ گرمی راغي پوره تنظیم وکړو اوس د الله بم لګ منل غواړي کنه بالکل سیب تابعدار خنو داسې کو چې الله نه درخواست وکړو چې مونږ کوم جون تیرو د قانون راکې مونږ بشپسې تیرو روز بسنګ تیرو یو بل سره جنگ جګړه راشي او پس پیسې لکو د پلار او د زوی د مال یو بل ته منتقل کېدو بس طریقې او یو بل سره تجارت کو لین دین په کومه طریقه بکو کې اختلافات راشي پس به ختمو دا سیب تا چې څنګه خوخی وی خانو تاسو مال مهلت راکې او زه د الله نه سوال کوم الله وسره وعده وکړه چې تراشه دی کوه تور ته د تور غرتا یو دیر شروع عبادت وکارو جو نسا ستاد قوم د پاره بز یو کتاب درکم او یو قانون بدرکم قوم سره مشورې نه پس موسی علی السلام غار تلال چې کوه تور دی او التکی دیر شروع دی د الله په دربار کې روجونی ولا بعض علما وی چې دروازه به روجوا او بیا با ما خام ما تشواله کسین چې زمونږ روجي دي بلکې بعض علما وی چې نه د دیر شروع دی د یو شان روجوا ما تکړه په دامیانس کې نه ده دغه پیغمبر الله ډېر لوی طاقت ورکړي د پیغمبر طاقت دا د سلويختو جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا دا سلو ځوانانو برابر دی نو ته اندازه لګاو چې د پیغمبر طاقت د عام سلورو زرو انسانانو د طاقت برابر طاقت دی 4000 سلور زر ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی الله طاقت ورکړو دیر شروع دی روجه اونې ولا اوس دیر شروع دی د الله په حکم چې روجه اونې ولا نو دی روجه سره کستاسو خیالي د خلین یو قسم خاص بوین دی دا بوین خلین نه دی د معده نه راځي معده تشي راغی نه هغه سام بلاس راځي په خله خدا خلین زی د خلی غاخونو کې خام لګون دی د غوشي خیرنواله راشي نو دوی چې داسې به وکما چې الله له ملاقات لزم چې خلم صفا کم غاخونم صفا کم نو د مسواک او حضرت موسی علیہ السلام اور مضبوط مسواک او خلی پاک کړه چې پروردگار ته هغه مخصوص ذات ورغه
او الله ته التجا کوي وی تا مسواک ولی وو ما چې الله خله می پاک شي د خلی بوی می ختم شي خلی نه بوی می تا پته نه لګي چې درو د جدار د خلی بدموی په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزیدار لګي تا باندې خو ما روجه دیر شو د دې د پاره ونیوله چې ستا د خلی نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزیدار لګي نو هغه چې کم اعلی بوی باندې په مسواک لري که لس ورځې بیا روجه کا څلوېښت پوره شي لس ورځې موسی علیه السلام نور روجه ونیوله دېرش چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کړي چې موږ ته خپل پیغمبر دېرش ورځې پوره یادې کړې وې دا خو دېرشو نه خبرې زیاتې واورېدلې نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي د هغه خپل نوم هم موسی و د ده موسی نوم دی او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي موسی علیہ السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون تربیت وکړ الله تعالی ته پیغمبر جوړ دغه موسی چې سامری دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بنی اسرائیلو ماشومان وجل مور یوړه چې د ما مخکې الالی راشه چې د بیابان کې به وغورځومه نو بس که مړ شو بیابان کې او که 400 کل زما د سترګو وړاندې خو بني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې او مور یې راله هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه ګوره الله عجیبه نظام جبریل علیه السلام به راته او دغه موسی سامري تربیت یې کو کافر ته جوړ شو لوی کافر و موسی الذی رباه جبریل کافرو هغه موسی چې جبریل علیہ السلام تربیت وکړ هغه نه کافر جوړ شو و موسی الذی رباه فرعون مرسلو هغه موسی چې فرعون تربیت وکړ هغه پیغمبر جوړ شو دا یو عجیبه نظام دی د الله خی د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي دا نوح علیہ السلام په کور کې داغه بچی پیدا شو کافر او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی دا ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو اکرمه د پیغمبر علیہ السلام جلیل القدر لوی صحابی دی جوړ شو پلار یې څوک د فرعون په کور کې داغه بیبي آسیا کم خزه وا د فرعون لور هغه کم جنې وا او کم انداز ته رسیدلې ده دا د الله یو خپل نظام دی بس او یو خپل پروګرام د پروردگار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي دغه سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اس په کېښوده تک شین به شو په رپېدو به شو خوره جمع کوله چې دې خوره کې هم څه کمال شته هوښیارو خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو تللی د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي مونږ کې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړي مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلي نو هسې نه دوی را باندې شکیان نشي نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او مونږ نه کالي او زیورات وړي دي نو شک به نه ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالي خو دوی سره و فرعون او قوم کې هلاک شو سامري وسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړئ چې دا کالي راغونډ کړئ دا خو حرام دي دا خو د فرعونیانو د قوم دي او دا مال راکړئ چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه وکړو اوس یې راغونډ کړئ قوم هم وایي چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې واغېشت وایي چې دا کالي خو راغونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي راغونډ به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه تپوس وکړو چې دې سره موږ څه وکړو سامري ځان سره کېښودل ده به د کالو جوړولو کار کوو دا لوبه یې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ترې جوړ کړ او د نه ډټ کړ ډډه او کومه خاوره چې د سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغې پکې منځ کې ورواچوله چې ورواچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي سړي له موقع په ګوتو ورله
بعضې سړي له موقع په ګوتو ورله بعضې خلک خو وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه خوښ بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي د زړه نه اسلام نه خوښ یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له باندې جوړی کله به یو منځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي وی ځان ته به مسلمان وایي خو یاره عبادت نشي کولی عبادت سره شوق نشته بانې به لټوي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل وی ګوره موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی دی تاسو دا دی ولیدل که نه دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کوي چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی دا خدای دی نو ګوره دی خو مخکې پړه کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه د کفر هغه مرض یړه کې پروت و په کوم قوم به تیر شو چې شرک کوي دی به مو دړو خار اختی ده چې موږ له هم داسې یو بوتي چې موږ سجده ورته ولګو ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فورا د هغه عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړه هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی د قوم ته ورته منت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار وکړئ موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام خو موږ 10 ورځې تېرویلې وې واده خلافي یې وکړه چا وې مړ دی چا وې خدای ته رک شوی دی لویه مسله جوړه شوه څوک عبادت کوي د سخي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه الله ورته الوی چې ته خو دلته خو قوم دی ګمراه شوی دی دا لنجه شوی ده او الله ذوالجلال تورات ولا ورکړه خشتا د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي ها دا ستا کتاب شو دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوئ کم عبادت پکوي دې کې ما د ژوند د تیرولو چل درته ښولې دی چې زندګي او ژوند به څنګه تېروئ جګړه هم پېښه شي په څه به یې ختموئ او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تیرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي زه وړه قوم دې ګمراه دی خراب شوی دی چې څنګه دې راغې قوم ته او قوم یې وکتل او صیبه لوی قصه جوړه ده اوس خیر او قوم عبادت کوي حضرت موسی علیه السلام خو لاول په خپل رور ورمنډه کړی هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا رور ته مشر رور پیغمبر هم خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده ما پسې ولې نه راتلې دا تاسې چل کړی دی هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو ورته وي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ای زما وروره زما سر او ګیره مه نیسه د مور زویا د ته څه کې دشمن په ما خوشحاله ما خپل وس کړی خپل نصیحت مې کړی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تختې په ځمکه تې پرېوتلې کېښودلې بیا ویې غورځولې غصه دې دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فورا ورغې هغه سخی راواغېشته چې تاسو دې ته خدای وی ولېږې اوس ته خیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی تیلې یې ورته که ویې سوځو که دا خدای وی نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه شو چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده موږ سلوی جرم کړی دی هغه که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خدای دې وسوځېد او سامري ته وي تا دا چل ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو دا غزرو نه مې سخی جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د قدم خاوره وه او مې پکې واچوله دا چل یې جوړ کړ زه څه خبر یم دی ولې دي د سجدې کولې زه یاره وي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر هم دغې سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې داسې خارق لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مساس ګوتې مه راوړئ ګورې ما له ګوتې راونړئ ځه ستا دپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لوی سزا ده د دې واقعې نه مقصد مې څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت سره الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولی دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی
چې چا باندې الله د نعمتونو بارانو کې یو نعمت ورکړي دله پکار چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي. تورات ورته ملو شو، موسی علیه السلام ته قوم وی په موږ توبه وباسو، ډېره ښه ده. ځای کې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکې مالا، 12 قومونه د هر قوم یو مشر راکې، او یا کسان خطا شم، او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې چا د سخي عبادت نه کړي، چې ما سره کوهی تور ته لاړ شي. لاړل کوهی تور ته، چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زمونږ د قوم د سخي عبادت کړي دا معاف کړه، توبه یې قبوله کړه. مونږ جرګه سپارش راغلی یو چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې د قوم کې، خو هغه خوند راغی، او د الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې مونږ تا نه منو، ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي. تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي، دا نه جوړه وکړه دا سره خدای کوي. د یو نعمت د الله موسی علیه السلام د چې صبر وتکړي، او الله هم ډېر لوی صابر دی. سړی کوتک مې ورته ونیو، دغه ځای مې ټول ودربولې چې مونږ الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله ومن خره دی. یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه، الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کوي دوی اوري. بیا څه وایي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي، مونږ ته د الله ځان وښایي چې مونږ ووینو الله. فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون، یو لوی تندر پرې راغی، ټول په هغه دی او یا وړه مردار شو، مړه شو. ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ، او د هغې نه پس وایي چې مونږ ته د خدای ځان وښایي، او که نه ښایي مونږ ستا خبره نه منو، تصدیق دې نه کوو. موسی علیه السلام هلته په جړ شو چې خدای پاک دا خو بعضې بې وقوفو خبرې وکړې، نو خدای دا دې څه وکړل، هلته به دې وجلي و که نه چې زه قوم له ده وي چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، دو درې قمقلو خبر وکړه نو الله دومره غصه لرله، دا به د قوم سره سترګې څنګه لګو. ډېره ښه ده، جمدي به یې کم درته واپس یې را جمدي کړل، چې را جمدي کړل توبې استې مونږ معافي غواړو. ښه د قوم دپاره وایي د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلومه، زما دومره نعمتونه در باندې وکړل، او کله د سخي عبادت کوئ، کله د بوتان غواړئ، کله وایي خدای دې خبرې وکړي. دا پکې تاسو هغه مشران یې، منتخب قوم یې، او کله وایي خدای دې ځان وښایي. بل د دې توبه والا قبلېږي چې فقتلوا انفسکم مړی کې، چا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجني، او یا تاسو ورته ونښلی مړی کې. دوی خوا د الله زور ولیده، واپس چې رالل ویې وروره چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت؟ نه بس مونږ خو آخرت غواړو. ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ، سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې، یا څوک زنا وکړي واده کړي سړی جینۍ او سنګسار یې دل دي، دغه رنګې ستاسو سزا ده. ډېره ښه ده. پس شروع پې وکړه، تورې را واغېستې. هلته موسی علیه السلام خدای ته په جړاو چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلو مو دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي؟ نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې. بعض علماء مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه شو. نور الله توبه قبوله کړه، معاف شو. چې توبه قبوله شو معاف شو، اوس به څه کېږي؟ اوس داسې وکړئ چې ځای شام ته، شام کې بیت المقدس دی، او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی. لږ شی هغې خلکو سره جهاد وکړي او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ، او دغه ملک ستاسو په حواله. رونونه یې ټپول جي ډېره ښه ده، دا خو اسانه خبره، خو دنیا خلک شمېر نه وتی، او داسې چې په یو څپېړه دله دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو موږ به د ښې نه یو. زنده‌باد سره روان دي، موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې دی او دوی ورپسې دي. چې هغه کلي ته ورسېدل، یو ځای کې دمه کوي، موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقې که نه وي، او بلاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي، څنګه خلک دی څنګه نه دی، لار رو ګودر برابر کړو، بیا به موږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېر ښه 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته، وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګئ، په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ، بیا راځئ.
دا مشرانو دا چې لاړله عمالقه پې پیښ شو چې دا خو څوک دشمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دیره دی یو کس راغی دا 12 واړو ته چوکه ونیوه او 12 واړه په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل او ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته پیش کړل صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دي دا وجل غواړي هغې ورته وایي مشر وینه وجنې ما دا څه وکړې دا پرېږدی خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به ویرېږي حملې نه وبچو دی چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته الوجه صاحب خو ډېر تکړه خلک دی بادر یې څونه تکړه دي که دا یو ډېر هم پهلوانو د 12 مقابله کولی شي کم ځای کولی شي لیکن دا بې خونده موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چاته غږ مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړئ تاسو بزدلي کړې ده څوک چې خبر نه کوي موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چاته غږ مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړئ تاسو بزدلي کړې ده څوک چې خبر نه کوي او موږ زه حمله کوو په دې باندې ما سره الله وعده کړی چې دا کلي به مال الله راکوي ما سره الله او تاسو د فرعون مثال ونه لید خدای غرق نه کړ هغه قوم الله غرق نه کړ ما سره به الله وعده کړې ده او دې خو دا نښې ده الله لیدې مې که نه ښه ډېره ښه ده 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ خو ډېر زورور خلک که لاړې ټول وجني موسی علیه السلام چې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیاری کوو ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړي قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون مونږ جنګ له نه یو راغلی ته خدای دې پېښې او جګړه پېښې زه ته خدای دې جګړې کوې مونږ هم دلته ناست یو مونږ دا کلی نه دی پکار او نه زمونږ بیت المقدس پکار اوس ووایه تاسو فیصله وکړئ د الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپیرو هټ دړمې ته وګوره هم لیدل هر څه او دویم اوس که مونږ یو خدای دې ساتي را داسې حالاتو نه خو مونږ نه پیغمبر لیدلی د پیغمبر معجزې خو مونږ په سترګو نه دي لیدلی بیا هم الحمدلله منو پیغمبر مو په سترګو نه لیدلی الحمدلله بیا هم منو دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کاڼي نه اوبه یې ولیدلې هغه ترنجبین او هغه سیسې یې ولیدلې د جامو هغه نښرینوالی یې ولیده کوه طور کې د الله خبرې واورېدې هغه مړي چې واپس جمدي شو ارسي ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وی تاسو نه په مرګ نه په کوته کې سپیرو بس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا ځای ښه دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کالو دپاره بند شو حرام شو در باندې همدې ځمکه کې به ګرځئ نه به یو خواتلی شي نو بل خواتلی شي زه سپیرو چې څنګه ستاسو دا کم جون خوښ دی همدقسې به 40 کاله په هغه دشتو بیابان کې د دوی جون شو 40 کاله او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف لسکم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی دا لوی دشت علاقه را بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار بنوځئ نه وتی شي الله یوه نظام دی نه یې قلا ته وکړه او نه یې ورته جیل که دی به پاسېدل چې مونږ ځو ماښامه پورې چکر به یې وو ماسخوتنه پورې چې ستړي به شو یو ځای کې به وده شو چې واپس به را پاسېدل امپاق زړه ځای به موجود و چې کوم ځای نه به روان شوي موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خو د جدا کېدی نه شي هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي هغې هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي 40 کاله الله دا سزا وله ورکړه دا ولې رونو د الله د نعمت قدر نه کوي شکریه نه کوي ناشکري کوي او سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې اینې او د هغې سره سره د الله د حکم نافرماني کوي نو حضرت موسی علیہ السلام له پروردگار عزت ورک قارون پڑھ کے سوچو کو چې دا څنګه چل دی دې لکته وګوره مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کسې کنجانې نه شوې ګرځولې لویو ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې نو خشته زیمه مال ما سره دی نوکران زما دي اوښان او ګډه چیلې او ځمکې زما دي او عزت د ده دی حضرت موسی علیہ السلام ته اسکیمو سازش جوړ او ډېر خطرناک دومره خطرناک سازش یو ښځې له پیسې ورکړي وی دا پیسې والا او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیہ السلام خو ما سره بد عملي کړی
دا څومره خطرناک الزام دی ګوره، څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی. حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسې تقریر کو او د بنی اسرائیلو ښځې نر ورته ناست دي، هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي. هغه ښځه پاڅېده او موسی علیہ السلام ته آواز وکړه لږ غوندې چپ شه، اے خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې رده دا حالت دی. خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چراغ چې خدای دا سو شو. ښځې له آواز ورکړه غلطه دې ووې، وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي، رښتیا وایه ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس لګي. ښځه وړچېده او په یاره شوه، وی زه معافي غواړم ما معاف کا. وی الوایه وی دغې قارون پیسې را کړي، هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړي چې د الزام به لګې. هلې ووی فورا موسی علیہ السلام فورا ځمکې ته حکم وکړ، هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې د ما خبره الله مني. وی راکږه دا سړی ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو. د چغې جوړې کړې موسی ما معاف کا، ښځه رې معاف کړه، مسمانه غلطي شوې ده ما معاف کا. وی راکاږه ځمکې نور راخ رو رو به ځمکې راښکه او ده به چغې والې چغې به یې والې چغې به یې والې تر دې حده پورې چې ځمکې مکمل غیب که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به په دې پونده باندې په ځمکه کتابېږي، دا رده سزا ده او رو رو به لاندې کېږي او تر قیامته پورې هم دقه سزا ده. الله دې مسدي، د الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ که حضرت موسی علیہ السلام ته او داسې خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول، چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی و. ستاسو څه خیال چې ملا دې داسې بدنام که د هغه خبرې ته بیا څوک وږي، هغه پسې بیا څوک منځ کوي، پراپیګنډه ورپسې خلک کوي، د دین بدنامي ورسره راځي. مقصد یې دا چې دی به بدنام کم، خلق به ما ته متوجه شي. الله ته حضرت موسی علیہ السلام اوساته او دی الله په خپل قهر و غضب کې گیر. رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي، ویوړه دې په یخ شو یا والله. موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د جلال خاوندو، تیزی پکې ډېره وه. وی معافی خو یې دنه ډېرې زیاتې وغوښتې او معاف دې نه کړ. وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه خطرناک الزام ولګو، نو دې د پاسه به ما څنګه معاف کړی وی. وی ګوره معافي دې نه وغوښته، معاف کړی به دې وی تا ته څونه په سوونو چغې درته ووالې معاف یې نه کړ، معاف دې نه کړ. او وی که ما ته دغه وخت کې یو چغه م والې ولو ما معاف کو. حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خفه کېږي. دا الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده که نه. هغه هم دغه وخت کې دا سوچ اډو راته نه چې الله ته چغه ووه. موسی علیہ السلام ته آوازونه کول، موسی علیہ السلام له خو یې پخ کړی، ړې وله سوځولی. دغه رنګې حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړل، یو لوی میدان دی وادي تیه هغې ته لاړ. الله په ډېر لوی احسان وکړه په قومې په وادي تیه کې ورته الله چینې پیدا کړي، د یخو مزیدارو خشته اوبو چینې، او سورې پکې نو دومره چغې درته والې معاف دې نه کړه. او که ما ته یو چغه م والې وې، حالانکه د خدای په پیغمبر الزم، خود پیغمبر خو د خدای رسول دی، دا خو خدای ته سپک نسبت دی، الله پې خفه کېږي. او که یو چغه ما ته والې پاسات پې معاف کړه. د خدای رحم ورونو ډېر زیات دی، لیکن ان بطش ربک لشدید. 255-29-12 د حضرت موسی علیہ السلام زمانه ده. فرعون خدای سره د مرګرو غرق که او حضرت موسی علیہ السلام پورې ود د دریاب نه پورې وت یو لوی علاقه وه
بلقا دا غیلاقی نمو پاغی دا حمله اراده وکړه مرګری تیار کړل چې ورزو په دې خار باندې حمله کو چې دا فتح کو دغه بلقا کې یو نیک سړی بلعم نمو بزرگو نیک سړی د الله عبادت وکاو او دا هغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو ځان لبناستو نه به خزوا نه به بچیو اګه چا به خزه بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکي د دې بلعم خو خزوا خو ډیر زیات الله ته نږدې او پروردگار دی بلعم له یو نعمت ورکړو د دعا د قبلې دو چې د کومه دعا کول نو هغه دعا به الله قبلولا د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته خ دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړیو دعا به کول الله به دعا قبلولا کله چې حضرت موسی علیہ السلام په دې خار د حمله اراده وکړه د خار خلق او بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله و نکړې شو د فرعون لوی لخر د په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لخر نشي کولی موږ به سره مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی قصبه کو ودا سیو کا چستا په دې رعیت کې او سړی د بلعم هغه ته وایي چې موسی علیہ السلام ته د بنی اسرائیل ته خیره وکي ډیره خدا بادشاہ دی بلعم تراغي ورته کې ناستو وی ګوره زمونږ په علاقه د حمله اعلان موسی علیہ السلام کړي سره د مرګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلې ته مهرباني وکړه ته خیره وکا دې تباش بلعم ورته وی چې داسې خو نشي کېدی زمو داغه خو یو دین دی زمو داغه خو یو مذهب دی داغه مذهب اومنه داغه دین اومنه زمو داغه یو دین دی جوړه براشي حمله در باندې نه کوي بادشاہ درې کار وکړل ګوره بعضې بادشاہ خياري د دنیا په لین دینو خياري یو خدا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړ چې در نه بارو نه تختی وی تا وجنو پریدو دی نه چې ستاو داغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو ته مرګري بیا تا بیا چته پریدو کاغه حمله وکړه نو مونږ بلاول تا وجنو ستا خزه به وجنو ستا بچی به وجنو تا په خپل اقرار وکړه چې زمو داغه یو دین دی معلومیږي دا چې ته خو داغه په طریقې خوشاله نو کاغه حمله وکړه تا پریدو نه امبرک دوی می دا چلو چې د خزه ته واسطه جوړ کړه او هغه له پیسې ورکړي بعض انسان د خزه د نه مجبور شي شیطان هم د بعض نیک انسان خزه ولمسي او د خزه په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د خزه نه مجبورای خزه ورلو لمسو لو خزه له لالونه او جواهرات او کالی او سرو سپین پټ راولېګل چې دا خاوند مجبوره کا چې موسی علیہ السلام ته داغه قوم ته خیره وکي کني نو ګوره پریدو ممنا او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مالم درکو دریم کار داو که چې د مشرانو جرګې دی بلعم لرولېګله چې تاسو لاړ شو د نصیحت وکې او کدی څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول ولا ورکوم خو چې دا موسی او داغه قوم تباشر او تخیریو کړه د خیر الله قبلې بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو ال تور تخذ لګیا دا چې سړی دا خیره نه کې نو موږ بسکو موسی علیہ السلام خو دیرا چولې د خیمه لګولې د لخرې تیار کړې دي او اراده لري زمون په دې قوم حمله کوي په دې ملک نو هغه بیال حمله کوي و به کوي بادشاہ موږ نه پری د امام وجنی تام وجنی بچی مراله وجنی یو خیره وتاوکا هغه خو پیسې غشتي وي خزي الته جرګل علی بلعم تا چې ته ګوره زمون وطن زمون کلی روانيږي موسی علیہ السلام زمون وطن رواني خیره بکې بل خو دا بادشاہ دباو په پولیس په مقرر دي چې که موسی علیہ السلام حمله وکړنو به بدی وجنو غریب مجبور
دی یو خر په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کو خر روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم او بادشاه هوښیار و هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو سره د خیرو ته غوږ کېږدئ دی به جدا کېږي ستاسو نه چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت خر نه ځي دی را کوز شو هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ وی خر ورسره خبرې شروع کړې دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی ما نه پرېږدي مخکې تلو ته زه څه وکړم دی په دې م پوه نه شو پیسم ذهن ته راله جرګم راله د خپل ځان سوچ هم راغی خر یې پاس او روان شو هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ ځکه دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده او زما رونو د دې نه مخکې استخاره کړې ده ورګه استخاره کومه استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلي چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړه که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي دا قاعده ده زما وروڼو دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړ وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی حضرت معاویه صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی لاندې درستو دی سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار و په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غونی غونی که په وجود مې ویښتو درېدل وی کله ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي دا ټوله دنیا نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته وروستو خلک نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک زما رونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي پیغمبر له الله لویه مرتبه ورکړې ده نو درې ځله د استخاره وکړو درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی ستا د خیره مونږ قبلو ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي ګورې خوند یې ونه که لاړ یرم ده او لالچم دی دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي باید سړی ویریږي ځکه نبی علیه السلام مبارک چې دعا کوي نه هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما د بزدلۍ نه وساتي بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی حق نشي بیانولی او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ ته وجه هم دې رښتیا خبرې نشي کولی او دې خوار ته دواړه پیښ دي یره هم پې د بادشاه ده او طمع او ښځه هم ورته لګیا ده خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو دا خلق د بادشاه د پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلي دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي بني اسرائیل نه یادوي وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کوي هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعم دې غرق شي ته خدای ظالمه مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته غرقم کړم تبام کړم ظالمانو
موسی علیہ السلام نوم علم اغه ناراضی په جب خپل نوم راضی خیراغت کو مخپل تان تراجی کیږي او بنی اسرائیل په خپل علم داغي په استاسو نمونه په خپل راضی اغه ناراضی جب اخواتاوم ادي خورا ګرځي غر کم کلم رب العالمین داسه آفت باندې مبتلا کو چې لکه د سپیه جب بار راوته دینوم تر ورسید جب ته وې ځان دش دا د خدای فضل دی د سپیم جب د زمونږ جبی دی د سپی جمع کم دی پرته لاندې ویزان دی لالته بیگی او د انسان جبه پروردگار په شونډو په غاخونو کې دنه محفوظ ساتلی دا دا خدای سونه لوی فضل او سونه کرم درته الله خول شي چې انسانه ګوره د داب کولی شم چې جبه در ناویزان د کوم ځوړ دی او لالته بیگی در سره مې سونه احسان کړی دی غاخونه دی جبه دا دله مې در له غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړی دی او د دشمن میانس کې مې بنده کړی د غاخونه خو د جبې دشمنان دي که معمولی غنده لگ غندم غاخون خطا شي او جبه په دامینس کې ګیره شي وینې ته وبایي او سونه انسان په تکلیف کې شي دغه جبه د خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او د شونډ غنده لویه قلعه ته تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام جبه ویزانده شوه خلکو ته وی غر کم کړم تبام کړم غرق شوم بس پیشو چې دا خو زه غرق شوم د پیغمبر ته خیریزه کوم غرق شوم وی راشه بس د خاصم غرق کې مستد یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علی السلام قوم با رستو شي نور خو څه جوړ نشو پیسو کو وی جنکه راواله جامع و تخشتا واچوي سرونه ورته سر تور کې او بنی اسرائیل د موسی علی السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ورکه چې پاغوي سامان خرصول شروع چاله چاکوان ورکیل ته وخرسي چاله بل شي ورکه د خوراک سامان چاله جامع ورکه او خشته کې خکل کې چې د موسی علی السلام په لخر کې وردن نشي او سامان ورکه پارزان قیمت ته خرسي او که د موسی علی السلام چې تقفاو جو خلق ورته قتل نو دوی دی مسکا کوي چې هغه وتر مایل شي او که چا وته لا سچونه انکار دی ورته نه کوي بس پدې به د موسی علی السلام قوم شکست مونی په بل نه شیواله اقا چلے وکړه بادشاہوی بداسی جنکے خشته خوبصورت تیار کړي او د خرید او فروخت سامان ولا ورکو ای ورچه بنی اسرائیلو کې دا خرڅوي او هغه سره ګډ ګرځي که څوک لاسم درتا چې انکار باندې کوي ډیره خده جنکے تیار شي سامان ولا بادشاہ ورکو او ورځي وي او که پیسې درکې سامان د بادشاہ دی خو پیسې درکې پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوي پیغلی جنکه تیار کړي خشته خوبصورته خشته جامع او تواچولې ویخته مخته سټایل وغیرہ ولا برابر کړل او په بنی اسرائیلو کې وردن نشي سامان خرڅو دې لپاره چې دا وی ځان تر مایل کی موسی علیہ السلام خبر شوې دا غوري غم پیور نه کې دا خزي پرې نه ده خو خزي خورا دن نشي وي پسو سونو جنکه دي پلارو کو سو کې ګرځي څوک یو شي خرڅي څوک بل خرڅي او دې زمانه کې امدا ششته کنيسته دا غوړیغه طریقه را روانه ده د امریکای او د برتانیې او د کافرو دا یو سازش دی اوسم دا جنکه په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅي څوک شیمپوان خرڅي څوک صابون خرڅي څوک در باندې چای خرڅي څوک در باندې چینی خرڅي څوک پنسل خرڅي څوک پینونه خرڅي او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیټ جامه او سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دن نه ګرځا څوک بازارونو کې ګرځا دا صد پارا د کمپنی مشهورتیا کو د صابون مشهور شه صابون د کمپنی مشهورتیا کو د شیمپو د کمپنی مشهورتیا کو د تیلو د کمپنی مشهورتیا کو دا د کمپنی مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي هغه شی دې کنه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیہ السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته خلاغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جنکه ګرځا ولی الکان دی وتبګوري ځان دې جوړ کتا تبالک ولی نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله اکبر څخه پیغمبر دی په خدای به قسمی سړی حیران شي ساجب الفاظ فرمای وی خدای چې د کور نه باروزی د کور نه بار شیطان سکل کوي دا خدای د خلکو په نظر کې ډولې کوي که بدرنګ خدای ولینی د ډیران د غردولو خدای ولینی او شیطان سچل کوي
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. ا دې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولې ظلم کوئ؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ دا ولې ظلم کوي خلک؟ دا ولې ځان سره زیاتې کوي؟ ښځه حیاداره هغه ده چې دا په پرده کې کور کې کښېني. دا خو ظلم دی خپل اولاد سره، ښځې سره ظلم کوي. ته د خور سره ظلم کوي، د مور سره ظلم کوي، زیاتې ورسره ولې کوي؟ زمارونو نو دا د انجیور والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسړو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې ځکه نور څه نه د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي، ختم شي. مسلمان چې کافر وي په دقه به وي، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو له ده نه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړی دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منې کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده د خپلو ځایونو ته. لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته. بعض هلکانو هغه جنکو له څه ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو کو؟ وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا، د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه. رسول الله مبارک فرمایي زنویم چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی، داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مه کوئ. او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري. دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت کې نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه؟ هغه په میلونو لرې تاو کوي. دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو، موږ خو دې ته نږدې کېدی هم نه شو. ابلیس د انسان په شکل کې راغی، هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې، د جهنم ټالونه. ورته یې وایي داسې ټال جوړ کې، او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي، او ټال له جوټه ورکې، نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور دې مینځ ته شي، نو پړې به وشلوي، نو دې به د اور مینځ ته وغورځېږي. غټ ټال یې جوړ کړ، ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو، ټال نه اوچتېږي، فرشتو نیولې نه اوچتېږي. شیطان ورته وایي داسې وکړئ جنکۍ راولئ، هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي، شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته، دم ډولکي جوړ کې، هغې مقصې وکړله، دم یې راوستې جنکۍ، سرونه یې سرتور کړل، بې حیایي شروع کړه، او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یو ټال اوچت شو. دا ولې؟ فرشتو نیولې. او چې دا مصیبت راغی، سرتور زر جنکۍ او بې حیایي راله، او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جنکو باندې، او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل، فرشتې د رحمت لاړې. د ګناه نظر چې د شروع کو، د ګناه اورېدل د شروع کړل، د رحمت فرشتې لاړې، ختم شو. د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي. نظر ګناه ډېره خطرناکه ده، توبه وباسئ، په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ. دا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا صحابہ کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مکینه ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مکینه صحابه سوی دا الله رسول زمون خود الله رو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کم ته کینو خامخا بلار کې کینو پډې پکینو د دروازې مخې ته کینو خلک پلاره تیریږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا بکینو حضور پاک کو فرمایل خچ اخلاصیم نشته لارو کې کینې نو لارې لخپل حق ورکې الله رسول لارې حق څه دی وی یو حق ادار چې سوګزي سلام چي تاسو علیکم السلام وای دیم حق څه دی یو غریب کمزور دی پند دی وسره ګړې د نشوړې امداد وسره وکي دریم حق څه دی نظر ښکته کې مګورای چا دا د لارې حق نظرونه بنو چته نظر ښکته کې یو مسله ګوردام د بعض وخت خلک د بل نه خبره پټای حدیث پاک کې راځي چې چانه خبره پټوله او دې لګیا دی غوګستنې کوي هغه ته خبره پټي او دې غوګستنې کوي چې دا خبره زورم بل خو رسوم وي د قیامت پر ورځ بر دې سړی په غوګونو کې الله ګرم سیکا واچي